صدقه فطر چاته ورکولی شي او چاته نشي ورکولی. یادو ساتئ کم مصارف چې قرآن کې الله رب کریم اته ذکر کړي دي، یو پکې مفقود دی، په هغې کې اووه دي، مؤلفة القلوب تبار دي، نو هغوی ته ورکولی شي. په هغې کې مسکین هم دی، په هغې کې فقیر هم دی، نو هغوی ته ورکولی شي. نو دقسې دا صدقه فطر دقه اووه مصارف له ورکولی شي. صدقه فطر چې څنګه زکات نه خپلو اصولو له ورکولی شي، نه خپلو فروع له ورکولی شي. اصول نه مراد پلار دی، نیکه دی، جد دی، برجد دی، پوه شوې، مور دی، نیا دی، زه پسې چې دوی ته زکات نشي ورکولی، داسې صدقه فطر هم نشي ورکولی. او فروع زوی دی، نمسی دی، کړوسی دی، کودی دی، دوی ته هم چې څنګه زکات نشي ورکولی، داسې صدقه فطر یعنی سرسیه هم نشي ورکولی. اطراف دی، خویندې دي دي، رونه دي دي، هغه چې دي په اطرافو کې راځي چې تا نه بیل وي، هغوی کورونه بیل وي، هغوی حساب کتاب بیل وي، نو هغوی ته زکات هم ورکولی شي. او چې غریبانان وي نو صدقه فطر هم ورکولی شي. سادات کرام یعنی سیدانو ته، باچاګانو ته صدقه فطر نشي ورکولی، ولې چې دا بني هاشم دي. بهار شریعت جلد نمبر 1 صفحه نمبر 931 باندې لیکلی دي چې بني هاشم ته زکات او فطره نشي ورکولی، او نه غیر دوی ته صدقه فطر ورکولی شي، او نه سادات په خپله باندې خپل منځ کې سیدانو ته صدقه فطر نشي ورکولی. دینه مراد ساداتونه حضرت علی او و جعفر و عقیل او حضرت عباس او حضرت حارث بن مطلب اولاد دي. دا ټول چې دي دا سیدان دي او دوی ته صدقه فطر نشي ورکولی، او نه دوی خپل منځ کې یو تر بله سیدانو ته صدقه فطر ورکولی شي. مزید تفصیل لپاره بهار شریعت 931 صفحې باندې دا مسائل تاسو کتلی شئ په تفصیل سره. الله رب کریم نه دعا د مالک کریم د مونږ ته عمل توفیق نصیب کی. وما علی الا البلاغ.